بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. زمون د نن ورځې درس د عزمي سیستم د دویمه وظیفه یا افرازات په خوله کې یا په بل عبارت د لعابو په افراز باندې ده. د لعابي غدواتو په باره کې موږ او تاسو مخکې خبرې کړې دي چې لعابي غدوات په دوه ډوله دي، چې یوې واړه لعابي غدوات دي چې په بېشماره تعداد باندې د خولې په جوف او د ژبې په شاوخوا کې موجود دي، او بلې غټ لعابي غدوات دي چې هغه درې جوړې دي چې عبارت دي د پاروټیډ ګلینډ، چې د غوږ په قدامي سفلي برخه کې موقعیت لري، او خپل افرازات د سټینون ډکټ په واسطه چې 15 سانتي متره اوږدوالی لري د خولې جوف ته تخلیه کوي. بلې سب مانډیبولر ګلینډ دي چې خپل افرازات د وارټون ډکټ په واسطه چې 15 سانتي متره اوږدوالی لري د خولې جوف ته تخلیه کوي، او بلې سب لینګوال ګلینډ دي چې خپل افرازات د ریوینس ډک په واسطه د خولې جوف ته تخلیه کوي. ټول لعابي غدوات دا که واړه لعابي غدوات دي چې ما وویل چې په بېشماره تعداد باندې موجود دي، او دا که غټ لعابي غدوات دي په مجموعي ډول باندې د ورځې د 800 سیسي نه نیولې تر 1500 سیسي پورې لعاب د خولې جوف ته ورتخلیه کوي. او دغه لعاب په دوه ډوله دي چې یوې سیرس ټایپ دي او بلې میوکس ټایپ دي. سیرس ټایپ او میوکس ټایپ. سیرس ټایپ کوم لعاب دي؟ دا هغه لعاب دي چې په خپل جوړښت کې د تایلین یا الفا امایلیز په نوم باندې یو انزایم لري. تایلین یا الفا امایلیز دا یو انزایم دی چې نشایسته په خپلو اجزاو باندې تجزیه کوي، نو په خپل جوړښت کې دغه انزایم لري. بلې میوکس ټایپ دی چې په خپل جوړښت کې د میوسین پروتین لري. د لعابو پی ایچ د 9 نه نیولې د 6 نه نیولې تر 9.9 پورې رسیږي، او د الکترولیتونو د غلظت د نظره د پلازما سره فرق لري. مثلا د پوتاشیم او بای کاربونیل غلظت په لعابو کې نسبت پلازما ته زیات دی، خو برخلاف د سوډیم او کلور غلظت پکې نسبت پلازما ته کم دی. دا چې دغه کموالی او زیاتوالی یا دغه د الکترولیتونو تفاوت د لعابو او د پلازما په منځ کې ولې منځته راغلی، نو دا ولې ته ځواب موږ او تاسې د ټولو غدواتو په نمایندګۍ په سب مانډیبولر غده کې د څېړنې لاندې نیسو. که دا موږ سب مانډیبولر غده فرض کړو دا یې اسینای دي. اسینای معنا دغسې یو کارڅوړه د ساختمان ته اسینای ویل کېږي. نو دا سب مانډیبولر غده فرض کړو، نو کله چې ابتدایي محتویت په اسینای کې جوړیږي دا راځي کناتونو ته داخلیږي، او په دې کناتونو کې دوه اکټیو ترانسپورټ پروسې صورت نیسي. موږ دا ګورو چې دغه د الکترولیتونو غلظت چې د په لعابو کې د پوتاشیم او د بای کاربونیټ غلظت نسبت پلازما ته زیات دی، د سوډیم او کلورایډ غلظت کې کم دی. دا ولې دغه فرق پکې منځته راغلی؟ دغه فرق موږ په دغه غده کې د څېړنې لاندې نیسو. دې طرف ته پلازما شو فرضاً،
نو کله چې دې ته کې ابتدایي مواد جوړ شي او کاراتونو ته داخل شي دلته دوه اکټیو ترانسپورت پروسې صورت نیسي. اکټیو ترانسپورت څه معنا؟ د ټیټ غلظت نه لوړ غلظت ته حجره کې موږ لوستي. نو چې کله کاراتون ته داخل شو سوډیم د اکټیو ترانسپورت پروسې په واسطه باندې پلازما ته جذبېږي او پوتاشیم د اکټیو ترانسپورت پروسې په نتیجه کې د لابي غدواتو هغه کانات ته راتېرېږي. نو چې کله دا کار وشو څه به وشي؟ موږ وایو چې سوډیم غلظت پکې کم دی، چې کله پلازما ته تیر شو خو سوډیم غلظت په لابو کې کم شو او په پلازما کې زیات شو. موږ وایو چې د پوتاشیم غلظت پکې نسبت پلازما ته زیات دی، نو پوتاشیم د اکټیو ترانسپورت پروسې په واسطه باندې دلته راغی چې دلته راغی په لابو کې زیات شو دلته کم شو. کله چې دا کار وشو سوډیم دې طرف لاړ او پوتاشیم دې طرف ته لاړ. موږ او تاسې په حجره کې په سوډیم پوتاشیم پمپ کې دا خبره کړې ده چې سوډیم 3 مثبت چارجونه د ځان سره وړي او پوتاشیم 2 مثبت چارجونه د ځان سره راوړي. که دلته موږ فکر وکړو په هر سایکل کې دلته 3 مثبت چارجونه دي او د دې طرف نه دې طرف ته 2 مثبت چارجونه راځي. هر سایکل کې یو چارج د منځه ځي، بالاخره وخت را رسیږي چې دغه ځای کې منفي 80 ملي وولټه برقي پوتنشیل تولیدېږي. دلته د منفي چارجونو تعداد زیاتېږي. چې کله منفي چارجونو تعداد زیات شو نو کلور چې منفي چارج لري د پیسیو ډول باندې د دې طرف نه دې طرف ته راتېر شو. چې کله کلور دې پلو ته راغی منګه مخکې وویله چې د کلور غلظت پکې نسبت پلازما ته کم دی، نو چې د کانات نه پلازما له لړ خو دلته کم شو دلته زیات شو. چې کله اوس دلته کلور راغی د ځان سره منفي چارجونه راوړه په دې طرف او په دې طرف کې د چارجونو هغه تناسب خرابېږي. د دې په نتیجه کې بای کاربونیټ آیونونه څه د اکټیو ترانسپورت پروسې په واسطه او څه د ډیفیوژن د عملي په واسطه باندې دې طرف ته راتېرېږي. نو چې کله دې طرف ته راتېر شو موږ دلته اوس ګورو سوډیم هم دې طرف لاړ کلور هم دې پلو لاړ، د دې غلظت په پلازما کې لوړ شو په لابو کې راکم شو. خو بایکاربونیټ هم دې طرف ته راغی او سوډیم هغه پوتاشیم کانات ته راتېر شو د دې افراز پکې زیات شو. موږ مخکې ځان ته څنګه مساله جوړه کړې وه موږ ویلو چې د پوتاشیم او بایکاربونیټ غلظت پکې نسبت پلازما ته کم دی او دغه زیات دی او د سوډیم او کلوراید غلظت پکې نسبت پلازما ته کم دی. اوس موږ په ثبوت باندې ورسېده چې رښتیا هم دا دواړه پکې کم شو او پوتاشیم او بایکاربونیټ پکې زیات شو. که چېرته تنبهات شدیدي نو بیا د الکترولیتونو دغه غلظت هم په پلازما کې دغه په لابو کې تغییر خوري. تنبهات شدید څه معنا؟ تنبهات شدید دا معنا چې هغه فاکټورونه چې د لابو په افراز کې زیاتوالی راوړي، مثلا د ترویې غذا خوراک یا د تروشي غذا خوراک یا ډېرې جاولې جول یا د عامداسې د خوراکي موادو په باره کې فکر کول. نو که چېرته دا ټول تنبهات دي چې د تنبهات زیات شي نو د لابو په لابو کې دغه الکترولیتونو غلظت تغییر خوري. ولې تغییر خوري؟ ځکه تغییر خوري چې هر څومره چې د لابو افراز دلته رازیات شو په کاناتونو کې باید تګ چټک شي، جریان به په کاناتونو کې څنګه شي؟ زیات بشي، تیز بشي. او چې کله تیز شو نو د دې سوډیم د جذب او پوتاشیم د اطراء دپاره کافي وخت نه مساعدېږي. چې کله کافي وخت مساعد نشو نو سوډیم به جذب نشي، پوتاشیم به اطراء نشي. چې کله دا جذب نشو او دا اطراء نشو دلته به منفي 80 ملي وولټه پوتنشیل تولید نشي په زر باندې. دا چې تولید نشو کلور به هم دلته پاتې شي، په یوازې د دې چې دلته لاړ شي همدلته به تېر شي، لابو کې به ښکته راتېر شي. په همدې ترتیب چې کله دلته کلور لاړل دلته به منفي چارجونه زیات نشي. دا چې دلته منفي چارجونه زیات نشو نو بایکاربونیټ په د اکټیو ترانسپورت او یا د ډیفیوژن د عملیې په واسطه دې طرف ته راتېر نشي، نو ځکه به د الکترولیتونو غلظت په دغه برخه کې تغییر وخوري. بر علاوه د دې نه که چېرته الدوسترون د کومه سببه زیات افراز شي نو بیا به هم د الکترولیتونو غلظت په لابو کې تغییر خوري. مثلا
د سوډیم غلظت اوس کم دی بیا به چور صفر شي. د پوتاشیم غلظت پکې زیات دی بیا به نهایت زیات شي. د کلور غلظت پکې کم دی لابو کې بیا به بالکل صفر شي. د بای کاربونیټ غلظت پکې زیات دی بیا به نهایت ډیر زیات شي. ولې به دا کار وشي؟ ځکه به دا کار وشي چې الډوسترون یو هارمون دی چې د هغې ټوله فیزیولوژي همدغه شی دی چې د سوډیم جذب او د پوتاشیم اطراح. الډوسترون یو هارمون دی چې د ادرینال ګلینډ نه افرازیږي. ادرینال ګلینډ په اندوکراین کې بیا موږ تاسو لوستل دا چې دا دوه برخې لري چې یو خارجي برخه ده چې د ادرینال کارتکس په نوم باندې یادېږي او بله داخلي برخه ده چې د ادرینال میډولا په نوم باندې یادېږي. کورتکس یې درې برخې لري چې خارجي طبقه یې زونه ګلومیرولوزا نومیږي. دا منرال کورتیکویدونه او خصوصا د الډوسترون هارمون افرازوي. الډوسترون ټول کار هم دغه دی چې د سوډیم جذب او د پوتاشیم د اطراح سبب کیږي. نو که چیرته الډوسترون د کومه سببه زیات افراز شو سوډیم چې دلته په نورمال حالت کې خپل اندازه جذبېږي بیا به ډیر زیات جذب شي او دلته به صفر شي. پوتاشیم چې په نورمال اندازه دلته لږ افرازیږي بیا به ډیر زیات افراز شي. او چې کله دا دلته صفر شو دلته ډیر افراز شو نو په نتیجه کې به کلورم په کافي زیاته اندازه باندې جذب شي او دا په زیاته اندازه باندې اطراح شي. نو سوډیم او کلوراید به دلته صفر شي او د بای کاربن د پوتاشیم اندازه به دغلته زیاته شي. که چیرته دا کار په داسې یو خلکو کې وشي چې په هغې کې د خولې نه لاب ضایع کېږي، فرضاً بعضې یقیني ناروغۍ دي چې خولې نه لاړې پکې رواني او باندې ضایع کېږي، او یا په خوله کې داسې یو وفت پیدا شي چې په هغې کې خولې نه لعاب دغه زیاتېږي ضایع کېږي باندې وځي. مثلا یو ذوب کې را پیدا کېږي خوند یې خراب دی لعاب جوړېږي ډېر او د باندې ضایع کېږي. نو چې کله دا کار وشو نو د دې کې په زیاته اندازه باندې پوتاشیم ضایع کېږي. دا کار کوم خلکو کې چې د الډوسترون په زیات افراز باندې اخته وي. پوتاشیم په لعابو کې باندې ضایع شو، چې باندې ضایع شو هایپوکالیمیا منځته راځي. هایپوکالیمیا چې منځته راغله په عصبي او عضلي الیافو کې اکشن پوتنشیال په صحیح ډول باندې نه تولیدېږي. مریضانو کې مختلف قسمه ناخوالې د هایپوکالیمیا د کبله منځته راځي. د توجه نه مننه.